علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د مانځه د فرایض او د واجباتو غوښتنه کړې چې دا راته بیان کړي. دا یاد لرئ زمونږ د فقه کتابونو لیکلي دي چې په مانځه کې 14 فرض دي، بیا په هغې کې څه شرایط دي او څه ارکان دي. شرایط هغې ته وایي چې د لمانځه د شروع کولو نه وړاندې فرض وي، او ارکان هغې ته وایي چې د لمانځه کې دننه وي، یا د لمانځه د شروع کولو نه پس چې کوم فرایض دي هغې ته ارکان وایي. دا مجموعه ټول 14 کتابونو لیکلي دي. لومړی د مانځه فرایضو کې د بدن پاکوالی، دویم د جامو پاکوالی چې جامې به پاکي، دریم د ځای پاکوالی چې په کوم ځای کې لمونځ کوي، څلورم ستر پټول یعنی ستر عورت چې دا به د پټ وي، د نارینه خپل دی د نامنه تر زنګنونو پورې، او ښځه د هغې به ټول بدن دا پټ وي. صرف لمانځه کې که مخ او مړوندونه یا لاسونه او دا ښکاره وي نو خیر دی، یا د پښې چې کوم د خنګرو نه لاندې دي. او پنځم په فرایضو کې د مانځه وخت پیژندل دي چې لمونځ به په خپل وخت کې کوي. او شپږم قبلې ته مخامخ ودرېدل، استقبال القبله چې ورته وایي. اوم په فرایضو کې نیت کول دي چې زړه نه به نیت کوي چې زه د ماسپښین یا د مازدیګر په خوله باندې ویلې مستحب دي. او اتم تکبیر تحریمه ویل، الله اکبر ویل، دا هم فرض دي. او نهم قیام یعنی ودرېدل، په ولاړه باندې لمونځ کول بغیر د عذر نه چې عذر یې نه وي لمونځ به په ولاړه کې، دا فرض دي. او لسم قرأت پکې ویله چې په لمانځه کې به د قرأت وایي. او 11 رکوع کول، او 12 دواړه سجدې، دا فرض دي. او 14 او آخري قاعده باندې ناسته، اتحیاتو په مقدار باندې کېناستل په آخري قاعده کې، دا فرض دي. دا د لمانځه فرایض. د لمانځه واجبات د فقه کتابونو هغه 14 ذکر کړي دي. لکه اول د فرض مونځ لومبني 2 رکعاتو کې قرأت ویل، یعنی قرأت د پاره مقررول. فرض مونځ لومبني 2 رکعاته په هغې کې قرأت ویل، دا واجب دي. د فرض مونځ د 3 او 4 رکعات نه علاوه د ټولو منځونو په هر رکعات کې به سورة فاتحه وایي. سورة فاتحه ویل دا واجب دي. الحمدلله ویل. د فرض مونځ په لومبنو 2 رکعاتونو کې او د واجب او سنتو او نفلو په ټولو رکعاتونو کې د سورة فاتحې نه پس په یو سورت یا یو لوی آیت یا 3 واړه آیتونه به ورسره وایي. زم د سورت دی ته وایي په فقه کې، دا هم ورسره واجب دي چې الحمدلله سره به خامخا یو سورت یو ځای کوي، دا واجب دي. څلورم سورة فاتحه د سورت نه مخکې به وایي، اول به الحمدلله وایي، بیا به ورپسې سورت وایي، دا واجب دي. په ترتیب سره قرأت یعنی قرأت بیا رکوع بیا سجده، دغه ترتیب ساتل دا هم واجب دي. او شپږم قومه کول، یعنی د رکوع نه نیغ ودرېدل راپورته کېدو په وخت کې چې لږ به ودرېږي په آرام بشي، بیا به سجدې ته ځي، دا هم واجب دي. اووم جلسه یعنی د دواړو سجدو په منځ کې کېناستل، دا هم واجب دي. اتم تعدیل الارکان یعنی رکوع سجده په ښه اطمینان سره ادا کول. او نهم اوله قاعده یعنی 3 او 4 رکعتیز مونځ کې د 2 رکعتونو نه پس د تشهد په مقدار باندې کېناستل، دا هم واجب دي. دا یاد لرئ دا په 3 رکعتي او 4 رکعتي لمانځه کې چې کومه اوله قاعده ده دا واجب ده، او دویمه قاعده مخکې موږ بیان کړه دا فرض ده. او لسم د دواړو قاعدو کې تشهد لوستل، تحیات لله والصلوات والطیبات، دا لوستل دا هم واجب دي. 11 د جهري لمنځونو کې جهر قرأت ویل، او په سري لمنځونو کې سري په کلاره باندې قرأت لوستل، دا واجب دي. لکه د سحر، ماښام، ماسخوتن، د جمعې یا اخترونو یا د تراویح، په دې منځونو کې به قرأت په زوره باندې وایي. او د دې نه علاوه چې کوم منځونه دي لکه ماسپښین شو یا مازدیګر شو، په هغې کې قرأت په کلاره په پټه باندې لوستل، دا واجب دي. 12 په لفظ د سلام سره د مانځه نه وتل، السلام علیکم، دا به وایي، دا لفظ دا واجب دی، په دې لفظ باندې به دی د لمانځه نه وځي. او 14 دعای قنوت ویل، په لمانځه کې 3 رکعاته چې کوم وتر واجب کېږي په هغې کې دعای قنوت ویل، دا واجب دي. او 14
د دواړو اخترونو په منځونو کې چې کوم تکبیرات ویل کېږي، تکبیرات زواید هم ورته وایي، هغه ویل هم دا واجب دي. دا 14 واجبات دا فقهای کرامو ذکر کړي دي او 14 فرایض ذکر کړي دي.